السلام علیکم. وی اغیار خو وای دوزخی جبه ده. اغیار خو وای دوزخی جبه ده. زه به جنت ته د پښتو سره ځم. دا خبره مې ولې وکړه؟ پښتو مورنۍ ژبه ده او کم قومونه چې د خپل مورنۍ ژبو قدر کوي هغه په دنیا کې ډیر په ترقۍ او په عظمت باندې ولاړ دي، او کم قومونه چې خپل مورنو ژبو ته کمزوري وګڼي، سپک وګڼي، د هغوی په دنیا کې ځای نشته. د دغه چې دی د ملکونه چې تقسیم شي یا هجرت وشي، د دې په شا ډېرې د خفګان کیسې مې ډېر د هغې ځای نه د هندوستان نه خلک راله، په لارو ډېر مشکلات تیر کړه، او د پاکستان نه ډېر خلک هجرت وکړو هندوستان ته. هغوی هم ډېرې خپلې کهانیانې دي. د بونیر کلي نه یو 10 کاله ماشوم او هغه د بونیر کې د جنګۍ کلي و. هغوی د هندو خاندان نه هغوی هجرت وکړو، هندوستان ته لاړه، خو هغې ماشوم ته خپلې مور یو وصیت کړی و چې بچې دا پښتو دا زمونږ مورنۍ ژبه ده، دا دنه په ژوند کې یره نشي، خپلو بچو ته به یې ښې او د دې خدمت به یې کوې. هغه د مور په هغې نصیحت باندې عمل وکړو او دا چلي وکړو چې پښتو ژبه کې ډیر کتابونه مو لیکل، او یو غټه کارنامه دا وکړه چې د پښتو او د هندۍ ژبې ډکشنري لیکلې ده. ډیره لوی کارنامه ده. دې وخت کې هغه سړی چې دی د آل انډیا ریډیو چې دی، آل انډیا ریډیو د پښتو ژبې د څانګې صدر دی، او د ده نوم دی ډاکټر روشن لال ملهوترا. دا سړی یو ډیر لوی سکالر دی د پښتو، او په هندوستان کې د خپل بچو ته پښتو ښوولې ده او په کور کې پښتو وایي، او د مور دغه واده چې وه چې بچی چېرې د خپل وطن ژبه یره نه کوي. د هغې خلک چې کم دلته د صدیانو نه وو، خو د تقسیم مسله راله او هغوی د خپل وطن پرېښودو او هندوستان ته شفت شو، خو هغه د خپل پښتو ژبې سره وفا کړې ده. اوس هم تاسو چې وګورئ نو په هندۍ او د پښتو ډکشنري ډاکټر روشن لال ملهوترا کړې ده. ما ته دا معلومات په د فیسبوک باندې یو پوسټ چا شیر کړی، د هغې نه میلاو شو او زړه مې پرې خوشحاله شو، او زه د دې ځای نه ډاکټر روشن لال ملهوترا ته سلوټ پیش کوم چې هغه زموږ په مذهب نه و خو په وطن مرور و، او د خپل وطن سره د مینې اظهار او د مورنۍ ژبې سره د مینې اظهار هغه دا وکړو چې هغه په پښتو کې کتابونه لیکي. د آل انډیا ریډیو د پښتو شعبې صدر دی او په کور کې وړو ته یې پښتو ښوولې ده. نو دغسې د پښتو قدردانان چې په دنیا کې هر ځای کې هغوی دي چې خدمات دي، هغې خراج تحسین پیش کول پکار دی، او د هغوی دا خدمات مخکې راوسته پکار دي چې خلکو ته پته ولګي چې د پښتو ژبې ځوانان او بچي د دنیا په هر ګوټ کې چې نو هغوی د پښتو سره خپله مینه نه کموي او د هغې په خدماتو کې روان دي. امید لرم تاسو به د ډاکټر روشن لال ملهوترا د پښتو دپاره د دې خدمت اعتراف کوئ او سلوټ به ورته پیش کوئ. دا ویډیو ډیره شیر کې کو چېرې ډاکټر ملهوترا ته میلاو شي او هغه خوشحاله شي چې هغه کم خدمت کړی دی، هغې اعتراف د هغه د پښتو ژبې رونه په پاکستان کې کوي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.